دا ډېر لوی چې کوم ځای خدمت کوي او داسې خدمت چې دا خدمت بل څوک نشي کولی. اور حدیث مبارک کې راځي چې کوم قاري صاحب کاغه زنانه وي کاغه نارینه وي د مسلمانانو بچو ته تعلیم ورکوي قرآن ورته زده کوي نو دلته الله پاک دومره لوی درجه د قیامت په ورځ باندې ورکوي چې دا قاري صاحب یا قاری صاحب دا الله پاک به دلته د میدان محشر کې د عرش د سوري د لاندې ورلځي ورکوي او دا لیکلي دي چې کوم ماشوم یا ماشومه په ورکوټوالي قرآن زده کړي او چې کله بیا غټ شي قرآن شریف راوړي او د هغې تلاوت کوي دغه انسان چې په ورکوټوالي قرآن زده کړی دی او په غټوالي باندې مو یوازې په روژه کې نه ټول عمر د هغې تلاوت کوي لږ کوي ډېر کوي نو دغه انسان ته به الله پاک چې کوم دی دا انسان به الله پاک د عرش د سوري د لاندې ته ځای ورکوي د قرآن په تلاوت سره یو انسان ته دومره لویه درجه ملاوي چې د عرش د سوري د لاندې ورته ځای ملاوي ځکه په قیامت په ورځ باندې به دا څونه غرونه چې دي او څومره لوی لوی ځایونه دي دا به داسې والوځي لکه د مالوچو په شان او دا کوم ځایونه چې کندې دي دا هغې ته به چې کوم دي پرېږدو دا به ډک شي ځمکه به یو همواره ځمکه به په هغې کې به ونې به نه چې د سوري انتظام پکې وشي غوټه به نه چې د سوري انتظام پکې سوا د عرش د سوري نه علاوه بل یو سوری به نه چې د قرآن په تلاوت باندې الله پاک دې انسان د عرش د سوري د لاندې ځای ورکوي نو دا ډېر ډېر تلاوت پکار دی. دویم خصوصیت زما محترم وروڼو دا دی چې د ټولو نه زیات د نزدېکت ذریعه چې په کوم څیز باندې د ټول هر سره د ټولو عباداتو نه زیات الله پاک ته کوم انسان نږدې کېږي نو په څه سره نږدې کېږي د قرآن شریف په تلاوت سره نږدې کېږي په څه سره نږدې کېږي زما محترم وروڼو د قرآن شریف په تلاوت سره. امام احمد بن حنبل رحمة الله علیه هغه یو کم سل پیرې الله پاک په خوب کې لیدل هر پیرې به تپوس کوو خدای پاکه تا ته د نزدېکت ذریعه څه ده الله پاک ورته وفرمایل چې ما ته نزدېکت ذریعه چې په کوم څیز ما ته د ټولو نه زیات یو انسان نږدې کېږي هغه زما دا کلام دی او قرآن شریف ته د دې تلاوت دی په سلمه پیرې تپوس کوي چې یو سړی د دې په معنا باندې پوهېږي بیا د نزدېکت ذریعه او که نه پوهېږي بیا د نزدېکت ذریعه رب ذوالجلال طرف ورته حکم وشو که څوک د دې په معنا باندې پوهېږي او که نه پوهېږي دا ما ته چې کوم دی د نزدېکت ذریعه په کوم څیز سره چې د ټولو عباداتو نه زیات یو انسان نږدې کېږي د قرآن شریف تلاوت زما محترمو ډېر 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 تلاوت پکار دی. درېیم خصوصیت د قاریانو صاحبانو دا دی دا خصوصیت دی چې دا کوم قرآن شریف ته الفاظ دوی وایي او دا کومه ادا کوي دا کومه لهجه بیانوي لکه مثال په طور باندې زه به تاسو ته ووایم دا قاف دا غټ ویلې کېږي په دې کې به اواز او ادا چې کوم دی غټه ویلې کېږي کاف دا نرۍ ویلې کېږي نو اواز به نرۍ راوځي دارنګه سین دی نو سین کې به اواز نرۍ راوځي صاد دی پای کې به غټ اواز راوځي دا غټ اواز او دا نرۍ اواز او دا مختلف چې کوم دی اوازونه او ادا دا ادا په لیکلو کې نه راځي زما محترم وروڼو که هر یو څیز په لیکلو کې راځي معنا به راشي تفسیر به راشي تشریح راځي شان نزول به راشي دا ټولې خبرې چې څومره په دنیا کې څیزونه موجود دي ټول په لیکلو په نقوشو کې راځي په لیکلو کې راځي په نقشو کې به راځي لیکن دا ادا قاریان صاحبان چې دا کومه ادا کوي دا په لیکلو په نقوشو کې زما محترمو وروڼو راځي دا څنګه محفوظ شوې ده دا داسې محفوظ شوې چې پیغمبر علیه السلام صحابو ته تلاوت کړی دی
چې کومې طریقې سره او تجوید سره هغې تلاوت کړی دی صحابو هغه سجده کړي دي په دماغ او سینه کې ورلسې ورکړي بیا صحابو تابعین او تبع تابعین ته هغه ادا او هغه طریقې سره هغه تلاوت کړی او بیا تابعین او تبع تابعین ته هغه امامان ته محدثین ته نور څو علماء او اولیاء چې کوم دي راغلي دي او علماء راغلي دي او دا ځینې ذکر دي ناری دا ادا او دا قاریان صاحبان دا ادا محفوظ کړی دا نو دا ادا چې موږ تاسو سره رسیدلې د سینه تر سینه رسیدلې دا په لیکلو نو کوشش کړو نو سینه تر سینه دا ډېر عظیم خدمت ته چاهي خپل دماغ کې دا چیز محفوظ کړی دا ادا محفوظ کړی دا او زموږ مسلمانانو په څو ته کوم نه اخ طریقې سره ادا ذکر کوي کوم چې د دوانو جانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته کوم ادا کړو او تجوید سره ویل دا واجب دی والاخذ بالتجوید خطو لازم من لم يجود القرآن آسم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا دا الله پاک نه تجوید سره راغلی قرآن شریف او بیا د پیغمبر علیه السلام نه نن زمانه پورې چې کوم دي دغسې تجوید سره موږ ته رارسېدلی دی د عربۍ ژبه کې قرآن دی په تجوید سره دی صحیح ادا سره دی دغه صحیح ادا د قاریان صاحبان په سینو کې محفوظ کوي او زموږ استادو بچو ته چې کوم دي دغه ادا کوي څلورم خصوصیت زما محترم حدیث مبارک کې راځي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه فتاسو کې د ټولو نه بهترین انسان د ټولو نه غوره انسان هغه دی چې قرآن په خپله باندې زده کړي او دا قرآن بیا بل ته چې کوم دی ښایي قرآن په خپله باندې زده کړي دا فتاسو د ټولو نه زیات بهترین انسان دی او بیا بل ته چې کوم دی هغه ښایي دا قاریان صاحبان دا زموږ استادو علماء کرام زموږ استادو بچو ته چې کوم دی دا القرآن چکم دے دا زکی ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک پیغمبر علیہ السلام سلور چکم دے خبری دے آیات مبارک ذکر دی چی دا فرائض منصبیوں کیوں چی دا امت تبا دا قرآن شریف الفاظ زکی دے دا معلوم شو چی دا الفاظ زکول دا تلاوت کول دا پہر مسلمان بانی جدا جدا پہر مسلمان بانی فرض معنی خو فرض دا لیکن لدی دا الفاظ دا کول په هر مسلمان باندې جدا چې کوم دی دا فرض او دویم نمبر یتلو علیهم آیات ویعلمهم الکتاب والحکمت او دارنګه د قرآن تعلیم بدی امت ته چې کوم دی ورکوي او د حکمت د مراد علماء کرام فرمایي چې د دې نه احادیث چې کوم دی مراد او دارنګه چې کوم دی څلورم سیز هغه تزکیه نفس دی گناہونا یو ظاہری دی او باطنی دی ظاہری گناہونا تاسو معلوم دی او باطنی تکبر شو بغض شو کینه شو حسد شو دا ټول چې کوم دی باطنی دغه دی د زړه سره چې کوم دی تعلق ساتي دا ظاهری گناہونا سره دا باطنی چې کوم دی گناہونا او خبائث دا چې کوم دی ختمول اخلاق رزیله لرکول او اخلاق حمیده او دارنګه حسنه اختیارول دغه تزکیه چې کوم دی نفس ویل کوي چې دا نفس مکمل چې کوم دی صفا شي په دې شریعت باندې او دین باندې چې کوم دی عمل زموږ ظاهر او باطن او دارنګه جبا او زړه دا چې کوم دی یو شي دغه چې کوم دی تزکیه نفس ویل کوي دا څلور خبرې دي زما محترمونو څنګه دلته چې کوم دی د قرآن د تلاوت او دارنګه د ناظري د حفظ د تجوید چې کوم دی محنت او کوشش کیږي دا څرنګه ترجمه هم کیږي دا